علماء لیکي و یو ځنګل کې درې غویان اوسېدل، یو رنگ تورو، د بل سورو، د بل سپینو. په هغه ځنګل کې زمری مو، خو چونکې د غویانو په خپل مابین کې اتفاق و، نو چې یو غوی خوړلو پسې به راغو، درې واړه به ورته یوځای شو، نو یو یې نشو وهلی، یو یې نشو وهلی. ولې اتفاق و؟ درې واړه یو و چې په یو به حمله کېده، دوه به پې نور راتلل، هغه خپل ملګری به یې بچ کولو. نو هغه زمری په دې پوه شو چې تر څو پورې دی اتفاق په خپلو کې وي، زه یې وهلی نشم او یو ته هم نشم خوړلی. وایي راشه اول ولا خپل مابین کې اختلاف پیدا کړه، دا اتفاق ورله ختم کا، چې کله دا ځان ځان لشي بیا به ځان له راته وهل اسان شي. نو هغه دوو سرو او سپین ته دا خبره وکړه، وی مړه تاسو له ماشاءالله الله څنګه رنګونه دیر کړي دي، ټول ځنګل در باندې ښه ښکاري، یو ښکلی تک سپین ده او بل ښایسته سور رنګ ده، دا تور خو در کې بد ښکاري، مړی تاسو حسن یې خراب کړی ده، تاسو پې بد ښکاري چې دا تور در سره ګرځي. ای خپلو کې یاره خبره خو ټیک ده چې مونږ ښه ښکارو، په ده باندې بد ښکارو. د تور نه ولا په دې خبره باندې زړه تور کو، زمری راغو تور باندې حمله وکړه، دا دوه په ارام ناست وي، بس دغه باندې هسې هم بد ښکاري دو مکو چې دا رانه وخوري، تور یې ترې وخوړو. بله ورځ سپین ته راغو، ورته وایي ته ډېر مزېدار یې، دا سور کلر ده هم تا سره خوند نه کوي. هغه ته په ذهن دا خبرې واچولې، وی یاره ټیک ته خبره یې، یوازې به ګرې یوازې به چکرې وای، اوس خو در سره په ګیا کې هم شریک ته، په هر څه کې هم در سره شریک ته، او دا کلر هم در سره خوند نه کوي، دا رنګ تا سره ښه نه ښایي. وی ټیک ته. بله ورځ راغو، سور زمری ته غویې ته ووالو، یوازې سپین پاتې شو. بله ورځ چې راغه سپین ته وی ته کم مور راوړی، ته پکې د کم باغ مولی یې، مونږ پښتو کې وایو، دوه در نه لاړو، ته به راته یوازې دلته ګرځې. سپین غویي ووی چې اوهو زه په هغه ورځ وهلی شوی یم، زه په هغه ورځ ختم شوم چې کله دی د ما نه هغه تور غوی ووالو، مونږ په هغه ورځ مړه شوي یو. نن مسلمان کفر دغه شانتې غولولی ده، دغه شانتې بې اتفاقه کړي دي، یو ته یې ویلي دي چې دا خو داسې ده. مسلمان نن چې حمله کېږي، مسلمان وایي مړه ما ته څه نه دا خو دهشتګرد دي، په هغه یې اپریشن شروع ده. ډرون چې کېږي په دهشتګردو کېږي، که ګرفتاري کې دهشتګرد نیسي، دا د غټو ویښتو والا او دا د ببرو ګیرو والا او دا د پټکو والا او دا د جهاد نما اغستون کی، دا خو دی نیسی، امریکا نیسی، دی نیسی، کیوبا کې دی اچوي، جیلونو کې دی اچوي، بمباری په دی کېږي. زه خو ماډرن مسلمان یم، دی کې ګوتې نه وم، ما ته څه نه وایي. والله چې نن در نه دغه تور غوی ووایي، والله چې سبا ستا نمبر ده، سبا ستا نمبر ده، سبا به درته وایي ته پکې د کم باغ مولی یې، چې ته پکې کلمه وایې، ته پکې منځونه کوي، ته جوماتونو له راځې. دغه شانتې مسلمان تقسیم کړی د ځنګل غویانې ته جوړ کړي دي، چې کله اتفاق د مسلمانانو رونو، مسلمان مضبوطو، مسلمان کلکو، د مسلمانانو روبو، د مسلمانانو دبدبه وا، کفر مغلوبو، اسلام غالبو. لیکن کله چې د خپل منځ کې د مسلمانانو اختلاف راغو، مسلمانان ټوټي ټوټي شو، یو باندې چې تکلیف راشي نو مونږ وایو دا مجاهد دی، مړه زه خو تبلیغي امیر صاحب یم، ما ته څه نه وایي. بل وایي مړه زه خو پیر صاحب یم، ما خانقاه سره یې څه کار ده، که تکلیف ته په تبلیغیانو باندې تکلیف ته. بل وایي مړه زه خو پلانکې ډلې سره یم، ما ته څه نه وایي، د پلانکۍ ډلې باندې تکلیف ته. رونو مسلمانانو ته الله رب العزت قرآن کریم کې وایي واعتصموا بحبل الله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا، منګولې ولګوئ بحبل الله، د الله په کتاب باندې. حبل الله نه مراد د الله کتاب ده، قرآن کریم ده، په دې باندې ټول ریو شئ، دې باندې اتفاق وکئ،
دا د اتفاق کتاب دا، په دې به مسلمانان یو کیږي، دې د وجه نه به اختلافات ختمیږي. نن قسم دې مونږ په وړو وړو خبرو مسلمانان په فروعي مسائلو کې دومره الجاو شوي دي چې یو بل پسې مونځ کول نه غواړي. نن دماغ د تا ډلې او جماعتونه په دې باندې بیل شو. زویم دا رفع الیدین کوي، دا غلط ده. هغه وای دا رفع الیدین نه کوي، دا مولا په غلطه ده. زویم دا امین بالجهر کوي، دا په غلطه ده. هغه وای دا امین په تیز نه وای بسره وای، دا په غلطه ده. زویم چې دا لاسونه بره په سینې باندې کیدی، دا غلطه. هغه وای نه دای په نامه نخکته کیدی، دا غلطه. نن مسلمانان په دې باندې په ټوکړو کې تقسیم شو. په دې دی وجنم یو بل پسې منځونه پریخو. دا اسما مثالونه د یو څو مسلو دیر کل. آیا دا د دې خبرې دي چې سړی یو بل پسې منځ پری دی په دې مسلو کې؟ دا د دې اختلاف. که دا چرته د دې سیز اختلاف وي چې سړی یو بل باندې د کفر فتوی ورکړي دی وجنه او یو بل پسې منځونه پری دی، نو تاسو نه تپوس کوم صحابه کرامو کې دا اختلاف وکړو نو؟ آیا صحابه یو بل پسې منځونه پری شو؟ آیا صحابه په یو بل فتوی ورکړي وي؟ صحابه یو بل ته مرتد او کافر او خارجي ویلو دی وجه. لیکن نن مونږ د فروعي مسائلو اختلاف، دا د عقیدې خبرې نه دي چې کینی سړی به جنت لذي یا به جهنم لذي. دا د عقیدې مسئلې نه دي، دا فروعي مسائل دي ته وایي. عقیده د توحید ساته، شرک نه ځان بچ ساته، الله د جنت ته بوزي. دا مسئلې د دې خبرو دي. یو طرف علما دا هغه شانتي ما جوړیږي، ترکو ډلبازي په خپل مابین کې مکوي. الله فرمای اغوی ته بینات ښکارا دلایل راغلي دی، هغه نه پس بیا ډلو ډلو کې تقسیم شو. الله فرمای دغه خلکو د لپاره عذاب عظیم ده، لوی عذاب دی ورلا. مسلمانانو ته رونو نبی علیه الصلاۃ والسلام د اتفاق او د اتحاد درس ورکړي چې مسلمانا یو شا یو موټه شا. قسم دې که یو موټه نشوي ختميږي، که یو موټه